بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد مبارک وسلم. زما د عمرزو د دې علاقې ډیرو عزتمندو، زه امتیاز علي شاه تاسو ته چې کوم د مخاطب یم. ما سره په ښي لاس کې زموږ د جماعت اسلامي PK57 امیر صدام حسین عمرزی او ما سره په ګس لاس کې موجود سوشل میډیا اکټیویسټ قاری ملک عدنان عمرزی، هغوی چې کوم دین موجود دي. زما محترمو، سمو د مخکې د رکوټي اختر پر ورځ باندې ما د RHC عمرزی ویزټ کړی او ځان سره مې یو مریض هم بوتلی. چې زه دلته کې لاړم نو هلته کې یو ډاکټر هم اویلیبل نه و. ما د هغه ځای پوره ویډیو وکړل او پوره ثبوتونه هغه ما چې کوم دی مخې ته راوستل. او د هغې ورځې نه چې کوم دی زه په RHC عمرزی کې چې کوم مسایل وو هغې باندې ما کار شروع کړلو او وقتاً په وقتاً به ما خپل کسان چې کوم دی هغه د ټیسټ بیس باندې لیږل او ما به هلته چیک اپ کول چې یاره دوی ورته څه وایي. نو ما دا ټول سیزونه چې کوم دی مخې ته راوړلو. نو ما دې حوالې سره چې کوم دی د عمرزو میډیا سینټر په وساطت باندې دغه پوینټس چې کوم دی هغه اوټ کړل او د هغې پوینټس د اوټ کېدو نه بعد زه په دې خبره په تمه وم چې ما پسې به DHO یا MS یا چې کوم دی دغه RHC عمرزی انچارج چې څوک مو ما پسې به کال وکړي او ما به وغواړي او ما ته به دغې خبرو وضاحت وکړي. خو د بدقسمتۍ نه ما پسې چې کوم دی یو DHO یا MS یا چې کوم دی انچارج کالو نه کو. ما پسې د دې علاقې منتخب کم چیرمنان دي نه هغوی زما پسې پریس کانفرنس وکړو او ویل چې یاره جماعت اسلامي چې کومه ده دوی بې جای الزامات لګوي. RHC عمرزی به قول هغوی چې دا 90% بالکل ټیک ده. نو جماعت اسلامي چرته هم په خپل ژوند کې بغیر دلیله او بغیر ثبوته خبره نه ده کړې او د هغې تاریخ ګواه دی او دا ټوله دنیا د هغې ګواه ده. ما چې د کمې ورځې نه په دې باندې کار شروع کړی دی او کم پوینټس ما اوټ کړي دي هغه زه نن تاسو ته سره د ثبوتونو د دې کیمرې په وساطت باندې هغه تاسو ته مخې ته ایښودل غواړم. که چېرې دا خبرې دروغ وي یا دا زه الزامات لګوم، خو بېشک سبا چې کوم دی یا هفته ټایم وله ورکوم دوی دې ما ته دا سیزونه کلیر کړي یا 2-3 ورځې کې ما ته کلیر کړي او ما ته دوی وایي چې دا سیزونه چې کوم دی دا دي. نو بس بیا زه ومنم او که چېرې نه وي زما خبرې ټیک وي نو بیا دوی خپله غلطي اکسپټ کړي او دغه مسایل د حل کولو کوشش دې وکړي. زما ډېرو عزتمند او محترمو، په RHC عمرزی چې کوم دی دا RHC عمرزی نه د مسایلستان دی او دا د کم وخت نه را روان دی، دا د ډېر وخت نه را روان دی. د دې نه مخکې چې کوم دی جاوید ستار صاحب یو ښه لیډر و، یو ښه انچارج و. که چا اورېدلي وي چې یاره یو فرد راغلی دی او هغه چې کوم دی پریس کانفرنس کړی دی یا یو دغه کړی دی نه دی کړی، یو ټیک کار یې کوو مونږ یې اپریشیټ کولو، مونږ ورغلي هم نه یو، کار روانو، عوام ته خوشحاله وو. خو چې کله د عمرزو خلکو باندې تکلیف راغلی دی یا چې کوم دی د هغوی سره ظلم شوی دی نو جماعت اسلامي دا خاصیت لري چې مطلب هغوی چوپ نشي پاتې کېدی. هغوی مخکې چې کوم دی د عمرزو دلته چې کم ځای ظلم شوی دی ټیک ټاک اواز یې اوچت کړی دی او خپله خبره یې خلکو ته ایښودلې مخې ته. زما محترمو، زمونږ په RHC عمرزو کې د کم وخت نه تقریبا د 6 میاشتو نه بلکې د دې نه هم زیات سرجیکل ټیکنیشن موجود نه دی چې کم پلستر کوي، لاس مات شي یا چې کوم دی خپې ماتې شي د هغې چې کوم دی پلستر کوي او دغه شان یا چې کوم دی ځای وشلېږي د هغې ټانکې لګي، دې ته سرجیکل ټیکنیشن وایي او دا په RHC کې چې کوم دی خامخا وي. تقریبا په هغې کې سرجیکل ټیکنیشن تر اوس ساعته پورې په RHC عمرزو کې بالکل نشته دی. د دې نه علاوه په دې RHC عمرزو کې که څوک وایي چې یاره سرجیکل ټیکنیشن شته نو ما ته دې په ریکارډ باندې وښیي، ما ته دې په رجسټر باندې وښیي، ما ته دې په اټینډنس باندې وښیي، زه بیا ومنم، زه بیا به ټیک وي. زما محترمو، په دې RHC عمرزو کې په دې لیبارټرۍ کې د هیموټالوجي انالایزر یو مشین لګېدلی دی او دا ډېر وخت نه راغلی دی چې کوم وخت کې زه یوت کونسلر وم د هغې نه پس دا دلته کې اویلیبل شوی دی. خو تر اوس ساعته پورې د بدقسمتۍ نه زموږ یو انچارج په دې باندې کار ونه کو او په دې چې کوم دی دغه چې په هغې باندې A to Z ټسټونه کېږي هغه چې کوم دی بحال نه کړلو او د هغې مین وجه دا ده چې ولې بحالي نه د هغې کیمیکل ولې نه روړي، حالانکې د دې دا کیمیکل دونه ګران نه دي او په هغې باندې A to Z ټسټونه هم کېږي نه د خلکو ته پکې ډېر زیات سهولت دی. خو دغه خلکو دغه ځای چې کوم مافیاز دي نه هغوی دغه سیز نه ټیک کوي او نه کیمیکلز راوړي. د دې وجې نه وروړي چې بیا به د هغوی چې کوم بهر ته چې کوم ټسټونه لیږي نو هغې هغه کمیشن په هغوی باندې بندېږي. نو د عوامو ته چې کوم دی د سهولت په ځای باندې هغوی خپل کمیشن له ترجیح ورکړې ده او هغه هیموټالوجي انالایزر چې کوم مشین پروت دی نو هغه به همدغه شانتې
ناقص شي او ختم بشي او زنګ به وخی. زما درخواست په دا وي چې ډي ایچ او صاحب چې کوم دی په دغه باندې اکشن واخلي او دغه انالایزر ماشین چې کوم دی دا موږ ته وښیي چې دا فعال دی او که فعال نه دی. که دا خبره زه غلطه کوم نو ماته دې ووایي. دریم نمبر، زه د ډېر وخت نه چې کوم دی کسان لیږم دوی وایي چې د ایکسرې ماشین ټیک دی. د ایکسرې ماشین چې کوم وخت کې زه یوت کونسلر وم د جماعت اسلامي نه د هغې د پلیټ فارم نه منتخب شوی وم، زه راغلی وم او دې ته چې کوم دی سید الله ناظم مونږ سره او دې ته چې کوم دی دا بیټرۍ او دا دغه د دیوال دا ورته مونږ والو د خپلو پیسو نه. او دغه خلکو چې کوم دی تر اوس ساعته پورې 350 MRF ماشین دی دا د دې باندې هر قسم ایکسرې کیږي. تر اوس ساعته پورې دوی چې کله مونږ د اختر په ورځ باندې دا ویډیو وکړله د هغې نه پس ورې تقریبا چې کیمیکل راوړل، خو اوس هم چې کوم دی د میډیکل دغه ایکسرې ټیکنیشن چې کوم دی نه هغه اویلیبل نه وي، نه هغه ورته وي ماشین خراب دی، نه هغه غریب راځي او بهر پرایویټ چې کوم دی نه هغه ایکسرې کوي او هغه چې کوم دی وړي، نه بیا هلته کې چې لاړ شي نو بیا ماینر اوډي چې کوم ټیکنیشن دی نه هغه نه وي، نه به بیا ورته سولي کې ریفر ټو تنګي او ریفر ټو 400 ده. سونه د افسوس خبره ده. نو او بیا چې کوم دی کسان ورشي تر اوس ساعته پورې هغه ایکسرې ماشین چې کوم دی چې 350 MRF دی اوس پورې په هغې کې د سپاین ایکسرې چې کوم دی تر اوس ساعته پورې نه کېږي. که چېرې دوی وایي چې د سپاین د ایکسرې مونږ سره کیمیکل پراته دي نو ماته دې وښیي، او دوی وایي چې د سپاین ایکسرې دا شوې ده نو ماته دې وښیي، بیا به یې زه ومنم. څلورم نمبر، د 3 میاشتو نه د 4 میاشتو نه دا ګایني چې کوم زمونږ دغه دی یونټ دی په دې کې چې کوم دی د 3 میاشتو نه چې کوم دی د ګایناکالوجسټ دا نشته دی. او تر اوس ساعته پورې دغه ګایني واټ چې کوم دی دغه ګایني یونټ چې کوم دی دا یو LHV چلی. د LHV ایبریویشن دی لیډي هیلث ورکر. نو تاسو لیډي هیلث ورکر چې کوم دی د هغې کار منصوبه بندۍ کې کار کول دی، یو ټیکه لګول دي او یا چې کوم دی د فول یو ساس کې ورکول دي یا چې کوم دی د خپل ډاکټر سره هیلپ کول دي واخله را کېده. نو تاسو هغه څنګه وفیډ چلی؟ دا څومره د افسوس خبره که چېرې ګایني ډاکټرس اویلیبل وي نو بالکل ماته دې وښیي چې ګایني ډاکټر شته زه بیا ومنم. ګینې بیا خو ظاهره خبره ده چې ګایني چې څومره زموږ خویندې میندې راځي د عمر زو نه هغوی چې کوم دی ظاهره خبره چې دوی دا دغه نه چې کوم دی خپل علاج کوي، د هغه لیډي هیلث ورکر چې کومه ناسته ده هغه ورته چې کوم دی وفیډ کوي. دې نه علاوه چې کوم هسپتال کې چې کوم ډاکټرز دي کوم کلاس 4 دي نو هغه زما په خیال چې سویم چې هغوی څه شو پرایویټ پرسن راغلی دی هغوی چې کوم دی ډیوټیز کوي. که دغه کم پرایویټ پرسن چې کوم دی د دغه لیست موږ راکړي او دا چې په کم تھرو باندې شوي دي د هغې منټس ته موږ ته وښیي، د دې موږ ته چې کوم دی هغه لیټر وښیي چې هغه د DHO نه یا د MS نه چې کوم دی نه هغه ساین وي او موږ ته وښیي چې د هغې هغوی اپروول ورکړی دی چې دا تاسو واخلئ. نو دغه د پرایویټ پرسن چې څومره هم دي دغلته کې نو دا دې موږ ته چې کوم دی مخې ته راوړي او دا دې موږ ته راکړي. زمونږ بدقسمتي دا ده چې کله مونږ یو پوینټ اوچت کړی دی او یو خبره مو کړې ده نو زمونږ خلکو چې کوم دی تنقید برای تنقید ګڼلی دی خو تنقید برای اصلاح چرته هم نه دی کړی. مونږ تنقید وکړو، مونږ پوینټس اوچت کړو، د عوام مسایل هم اوچت کړلو، مونږ سیز مخې ته راوړلو. په کار دا ده چې د هغې ازاله وکړی شي. نو بجې د دې چې د هغې ازاله وکړی شي نو هغه د خپل ضد او د خپل عناد چې کوم دی حصه جوړه کړي او هغه سړی هغه خپل ځان ته وګرځوي چې یاره مطلب دی ما پسې دا پریس کانفرنس وکړو یا دا پوینټس چې کوم دی ما پسې وکړل یا دا د الزاماتو لګول یا دا د دروغ وي. دا څومره زمونږ بدقسمتي ده چې زمونږ اول د سیاست په دغه باندې پوهېږو نه چې سیاست څه شی دی. سیاست نوم د عبادت دی. مونږ دا څه چې کوو دا د دې دپاره کوو چې یاره د عوامو خدمت وکړو. الحمدلله جماعت اسلامي چرته هم غلا نه ده کړې، آیس فروش نه دي، غلط خلک نه دي، غلان نه دي، ډاکوان نه دي او نه د خلکو ملګري دي. ټیک ټاک د بل په مرای کې لکه لاس اچي چې دا په خپل ډاکوان نه دي. خو کچرې څوک هم د دې RSU مرزۍ سهولتکار جوړیږي او زه دا کومې خبرې کوم او دا دروغ وي بیا خو زه ګناهګار یم او کچرې زما دا خبرې ټیک وي زه چې کومې پوینټس اوچتوم اوس که دا چېرې ټیک وي نو بیا خو دغه سهولتکار چې څومره هم دي په دې کرپشن کې په دې دغه کې ورسره دا خلک ملوث دي او دې کې چې کوم دي دا دوی سهولتکاري کوي. دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده. زما محترمو په دې RSU مرزو کې کم از کم په 2013 کې زه یوت کونسلر وم. زه هغه ټایم ما په دې ټینکۍ باندې اواز اوچت کړی. په دې کې یو ټینکۍ لګېدلې ده د CNW او دې کې ما آنلاین کمپلینټ هم درج کړی دی. تر اوس ساعته پورې هغه کمپلینټ نه ازاله شوې ده نه ماته دغه کړی. اوس هم چې زه بل اوس لاړم ما ویزه ټکو نو اوس هم هغه ټینکۍ رابېږي او داسې رابېږي او هغې داسې زنګونې نیولي دي. زه وایم چې دا څومره بیمارۍ چې کومې دي د دې کې دا 50% حصه چې کومې د دې ټینکۍ ده.
نو زه وایم چې دغه ټینکۍ تر اوس ساعته پورې ماته دا انچارج وښیي چې دا څونه انچارجان دلته کې راغلي دي او دوی وایي چې یاره مطلب دا هر څه ټیک دي او 90% ټیک دي. نو که دا خبرې چې کوم دي ټولې دي او دې ته دوی 90% وایي نو زما په خیال چې دا خو د دوی سیاسي نابالغي ده او یا چې کوم دي دوی پوهېږي نه یا دوی په خپل اختیار دوی نه پوهېږي یا دوی نالایق دي په دې خبرو باندې نه پوهېږي. زه وایم چې څومره م زر کیدی شي زما ډي ایچ او نه زما د ایم ایس نه زما د دې موجوده انچارج نه دوی ته مې درخواست دا وي چې دا کومې خبرې ما وکړلې د دې د ماته وضاحت وکړي شي او دا څیز دې موږ ته مخې ته راوړلی شي چې یاره دا آیا دا ته چې سوی دا ته غلط وی یا دا ته ټیک وی. د دې نه علاوه بله ورځ چې دا کوم ایشو موږ چې تکړه و چې ډاکټر صاحب اویلیبل نه دی نو بېشکه چې اویلیبل نه و دې کې دروغ نه او ډاکټر صاحب کال راغی وي چې زه د اسلام آباد نه دا چې کوم دی زه منیټر کوم دا د هغوی خپل الفاظ وو. دا هم ډېره د افسوس خبره ده. زه وایم چې د یوې ادارې مشر به څنګه دا خبره کوي چې زه د اسلام آباد نه منیټر کوم. کیدی شي یو انچارج دا خبره کولی شي بیا هلته کې چې کوم ډاکټر ناست دی نو هغه ایم ټي دی میډیکل ټیکنیشین دی. د میډیکل ټیکنیشین څه کار دی زما محترمو زما د عمرزو لاچارو انتهایی چې کوم دی نو بې رحمو چې تاسو باندې څوک رحم نه کوي بې رحمو مسلمانانو دغه خلکو چې کوم دی د افسر په ځای باندې د ایم او په ځای باندې میډیکل آفیسر او یا ایم بی بی ایس ډاکټر دا اتورایز دي چې دوی به او پی ډي کوي نه میډیکل ټیکنیشین یې کینولی دی او دوی وایي چې دا د دې خبرې ثبوت دی دا میډیکل ټیکنیشین چې کوم دی د هغه نوم دی بهزاد او دا بهزاد الګ چې کوم دی دا انتهایی ډیوټیفل انسان دی. ډیوټیفل انسان ورته ځکه وایم چې دا غریب خو د انچارج ماتح دی او چې هغه ورته وایي چې کینه نه بس هغه ناست دي او چې ورته وایي پاسه نه پاسي نه هغه ډیوټیفل انسان دی دې کې د هغه غریب څه ګناه نشته دی خو چې دا چا کینولی دی نه دې کې زیات تر لاس د هغه دی. اوس د ایم ټي د دې غریب بالکل دا کار نه دی چې هغه اوفیډیو کی او هغه خلکو ته چټي ولیکي او هغه خلکو ته چې کوم دی میډیسن چې کوم دی هغه سجست کی پرسکرپشن ورته چې کوم دی هغه ولیکي. زما په خیال چې کوم دی دا 100% غلطه ده او دوی وایي چې یاره مونږ اویلیبل یو چې ته اویلیبل یې نو بیا د ایم ټي څه کار دی چې هغه ستا په ځای باندې ستا په کرسۍ باندې ناست دي او هغه چې کوم دی پرسکرپشن چې کوم دی په هغې باندې میډیسن سجست کوي. زما محترمو هغه پرسکرپشن ما را پیدا کړي دي ما خپل کسان لیږلي دي یو باقاعده دا 13 د 16 او د 14 د هغې ورځې چټېګانې دي دا ما پیدا کړي دي. نو دوی چې وایي دا د خبرې ثبوت دی چې ډاکټر اویلیبل نه وي که چېرې اویلیبل وي نو بیا به ډاکټر صاحب په خپل اوپیډي کولی خو اویلیبل نه دی نو ایم ټي یې کینولی دی میډیکل ټیکنیشین یې کینولی او په هغه باندې دا خپلې اوپیډي په هغه باندې کوي. حالانکه دا چې کوم دی دا رول او د دغه نه چې کوم دی خلاف ده. دا یوه دا دوه دا درې دا څلور او دا 15 دا زه د میډیا ته چې کوم دی دا ورکوم دا د نه ما فوټو کاپي زوښ کړي دي دا دوی ته چې کوم دی زه پرېږدم دوی به چې کوم دی ټایم په ټایم سره دا تاسو ته دغه کړي چې دا د ایم ټي لیکل دي دا د هغه پرسکرپشن دي دا هغه لیکلي دي د هغه د لاس لیکلي کوم سړي دا غلط ثابت کړه چې هغه څه وایي زما نم خو دې کې دی بلې د بدقسمتۍ یو خبره ته کوم زما ډېر محترمو په دې کې چې کوم میډیسن سجست شوي دي هغه درته ښیم. نو په نمبر 1 کې چې کوم دی نو لومړنی سی پی ګیټ په دویم کې سی پی ګیټ په دریم کې سی پی ګیټ په څلورم کې سی پی ګیټ 15 کسان مې ورلېږلي دي مختلف قسم مې ورلېږلي دي او 15 واړو ته چې کوم دی سی پی ګیټ لیکلي دي. دا ډېره د افسوس خبره ده. دې کې د ایم ټي ګناه نشته دی هغه غریب هم دقه نه لیول دی هغه هم دقه نه کولی شو چې تا اوس د خر په ځای کولال کینولی دی ظاهره خبره چې هغه به د کولالۍ کار کوي چې تا چې کوم دی د زمیندار راوستی او تا چې کوم دی دغه ته کینولی ظاهره خبره چې هغه دا مې تاسو ته یو مثال درکړو حالانکه د ایم ټي غریب هم دقه نه کار و د هغه هم دقه نه لیول دی. زما خپل پریس کانفرنس په دغه یو څو خبرو باندې ختموم چې دا کم څیزونه ما مخې ته راوړل او ما کېښودل تاسو ته ما ته د دې حوالې سره څومره م زر کیدی شي دا د میډیا په وساطت باندې د ټولې دنیا ته وښودلی شي. حالانکه آر سی چې کومه ده دا تباه ده آر سی مرضی چې کومې دي دې باندې مافیاز ناست دي دې کې څوک د سره ډیوټي کوي نه او تاسو ته یو بله خبره وکړم دا ایم ټي چې کوم دی دا بهزاد الک چې کوم ډیوټیفل انسان دی هغه غریب ایونینګ کې هم راځي او مارنینګ کې هم راځي حالانکه دا د ډي ایچ او د اړخه په ایونینګ کې اخیستی شوی دی دا د ایونینګ دپاره دی او د ایونینګ دپاره دوه خالاګانې دي دوه ایلچوي دي او دوه ایم ټي دي دوی به ډیوټي کوي ایونینګ ډیوټي څوک کوي د سره څوک کولی نه شي باقاعده دا وایي چې تاسو په موږ باندې دا نشئ کولی او څوک داسې نه رسته چې په موږ باندې ډیوټي کړي دا څه قسم خبرې پکې مخې ته راغلي دي. زما محترمو
زه د رکوټي اختر نه واله تر اوس ساعته پورې زما د ارسیو مرزو دغه زما فراغ رسو او ان شاء الله العزیز دا یوازې ارسیو مرزه نه ده دلته چې کوم ګورنمنت ادارې دي او زمونږ په ټیکس باندې ناست دي جماعت اسلامي و ټیک ټاک را پاسي او ټیک ټاک پر دغه خلکو نه د خپل ډیوټي ته پوس کوي او د دې عوامو د حق د پاره د دې د مظلومانو د پاره د دې د پاره ټیک ټاک आवाज اوچتي او ان شاء الله العزیز په دغه کې زما سره د پی کې 57 چې کوم زما کابینه ده چې کوم موجوده خلک دي زما چې کوم سالار دی زما چې کوم قائد دی هغه زما سره څنګه پسنګ پدې کې ولاړ دی او عمده قشانته ما سره چې کوم دی په خپل دا ما د خپل ضلع سره د خپل ضلع کابینه سره هم د دوی په وساتت باندې دا ډیسکس کړی دی او هغه چې کوم دی ما ته د خبر یقین دهانی را کړی دا چې ټیک ټاک ته په دې باندې اکشن واخلا تا یو ډیر ښه کار کړی دی او دغه ما د عوامو لپاره کولی شو په حیثیت یو جماعت ورکر د یو سیاسي ورکر دغه ما کولی شو ما تاسو سره چې کوم دی ما ته راوړلو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.